اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. امید در کوم چې تاسو به ټول ښه. زمونږ نن یو ډېر اهم ټاپک دی او په دې باندې یو څه خبرې کوو. زیاتره د ماشومانو په خپو باندې چې کوم درد راځي د شپې په ټایم کې د ماښام په ټایم کې، نو په هغې باره کې به یو څه خبرې کوو. زیاتره ماشومان چې دي نو مور ته کمپلین کوي چې یاره زما خپې خوږېږي. نو زیاتره دا د ماښام په ټایم کې د مازدیګر د ماسپښین د ویده کېدو په ټایم کې او د دې د وجې نه ماشوم چې کوم دی خوب هم ډسټرب کېږي د دې په وجې نه. نو اول خو دا پکار دی چې د ماشوم وګورو چې د ده ډایټ څنګه دی، د ده خوراک څنګه دی، د ملټي ویټامینز د ده کمی خو نه دی، د ده کیلشیم ډي شو یا وایټامینز ډي شو یا دې کې چې کوم دی نور چې کوم منرلز دي ویټامینز دي، دا که ته غواړې چېرې دا کمپلیټ دي که نه انکمپلیټ دي، برا کم دي یا سیوا دي، دا که ته کوم ماشوم چې لویږي نو غټېږي نو د هغې د وجې نه هم دا کیدی شي یا دا د غټې بیمارۍ د وجې نه هم یو علامت کیدی شي. کم ماشوم چې کمپلین کوي 7 کالو د 8 کالو، کم ماشوم چې کمپلین کوي یاره زما خپې خوږېږي، نو لومبې د هغه په ډایټ باندې نظر اچول پکار دی. اکثره زیاتره میندې وایي چې موږ تپوس وکړو نو یاره وایي یا ماشوم خو خوراک ډېر کوي، خو خوراک چې تپوس وکړو چې دی څه خوراک کوي، د بازار نه جوس راوړي یا چاکلیټ شو یا چپس شو یا وغیره داسې نور څه خوراک او هغه ښه سیوا خوري، خو بیا هم ماشوم چې دی د هغه خپې خوږېږي. نو دې ته والدین ته دا پکار دی چې د ماشوم چې کوم ډایټ دی نو په دې کې ویټامین ډي شو یا کیلشیم شو دا ورته په خوراک کې په ډایټ کې شاملېده پکار دي. بل ماشوم چې دی نو ماشوم یو ګنټې دوه ته بار داسې اوار میدان کې لوبو ته پرېږدئ چې دی کله ګرځي نو د ده کیلشیم وجود کې دا برابرېږي. دی چې کله منډې وهي، دی چې کله اکسرسایز کوي نو د ده هډوکي مضبوطېږي، کیلشیم د ده برابرېږي. بل سن لایټ چې کوم دی زموږ ویټامین ډي چې دا سن لایټ نه هم موږ اخیستی شو. کله چې دا ماشوم تاسو نور ته پرېږدئ دی ګنټه نیمه دی نور ته وګرځي نو د هغې د وجې نه هم ګنټه دوه شوه نو د هغې د وجې نه هم ماشوم کې کیلشیم ډي چې کوم دی دا برابرېدی شي. بل زیاتره کوم ماشومان چې کمپلین کوي نو هغه د ورځې په وخت کې به بالکل دا نه وایي چې زما خپې خوږېږي، قطعا بالکل به نه وایي، خو زیاتره دغې ته چې کوم دی نو ګروینګ پیز ورته وایي دغې ته. نو کوشش کوئ چې تاسو ماشوم اوار میدان ته پرېږدئ چې دی لوبې کوي، دی کله ماشومانو سره لوبې کوي، د اکسرسایز د ده کېږي، د ده مسلز هم مضبوطېږي ورسره، سټرانګ وي ورسره. بل د ده چې کوم دی د سن لایټ هم هغې نه اخیستی شي، نو ماشوم بار پرېښوده پکار دی. بل د ده په ډایټ کې هم داسې ویټامینز والا مطلب داسې انډه شوه یا داسې نور څه فروټ شو یا ایپل شو یا داسې مثال کم چې بناناس دي وغیره دا ورته هم شاملېده پکار چې د دوی مسل سټرانګ وي. بل بناناس چې کوم دی نو دا مسلز دپاره ډېر بیسټ دغه دی، ښه ډایټ دی، نو دا ورته ورکول ملټي ویټامینز یا وغیره داسې ورته څه ورکړي. او بل ما په دې کې کومې خبرې وکړې نو په دې باندې تاسو که عمل وکړئ انشاءالله نو امید در به کوم چې بیا به تاسو ته چې کوم ماشومان دي دوی به دا کمپلین بالکل نه کوي چې یاره زمونږ خپې خوږېږي یا داسې نور څه که نه. ډېر اکثر ماشومان وایي یاره مونږ ته خپې غوړې که زمونږ دا ځای خوږېږي دا ځای خوږېږي، نو زیاتره د هغې د وجې نه بل چې ته خاص بیماري ده هم کیدی شي. نو په دې وجې نه تاسو خپل قریبي ډاکټر چې دی نو هغې ته تاسو ماشوم بوځئ، هغې ته وښایئ، ټیسټ وغیره ورته وکړي، نو د هغې په مشوره باندې تاسو میډیسن استعمال کړئ، انشاءالله دا مسله بیا ختمه شي په مزه مزه. او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل سبسکرایب کړي نو دا سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو کوو د ټول نه مخکې تاسو ته در رسي، د هغې بیل آیکن هم دباو کړئ. والسلام.